که د چا په زړه کې خپل محبت زیاتول غواړي چې ته وایې دغه انسان ته هر وخت زه یادېږم او هر وخت د هغه په زړه کې هم زه یم زما نه بغیر بل څوک نه او چې چېرته هم ځي چېرته هم څه هم کوي چې په زړه کې زه یم مطلب ډېر خلک داسې وي چې هغې محبت کوي او مطلب بیا محبت کې وران شي یا مطلب منځ کې جدایي راشي دا عمل د هغه دپاره دی او ډېر بهترین عمل دی صرف 3 ورځې کول دي او تاسو خپل هغه محبوب وګورئ کوم کس ته تاسو مینه کوئ چې هغه څه هم کوي ته به ورته یادېږي تا سره په هر څیز کې مشوره هم کوي تا سره به بالکل هغه ټیک ټاک وي دا عمل ډېر بهترین دی او الحمدلله ډېر ځای کې ما ازمو کړی هم دی خو جایز ځای کې استعمالول پکار دی جایز ځای کم دی چې کوم ځای کې د ښځې خاوند په خپل منځ کې بې اتفاقي راشي جدایي راشي یا مطلب ښځه مور کره ناست یا خاوند خفه یا مطلب څه هم وي په خپل منځ کې داسې مسئله راشي هغې لپاره دا ډېر بهترین مجرب عمل دی یا داسې ځای کې چې کوم ځای کې انسان رشته کول غواړي د جنۍ پلار یا رور یا خور یا څوک یا د الګ چې کوم کور نه څوک خلاف وي او نه ورکوي نو هغې دپاره هم دا کوي تصور کې هغه انسان نه ولا مخ په قبله کې نه اول 2 رکعاته نفل لمونځ کوه هغې نه پس استغفار ووایه درود شریف ووایه درود شریف نه پس دا وظیفه شروع کړه او بیا 3 ورځې لګاتار دا وکړه ټایم وله خاص کړه هره شپې کوه انشاءالله ستا په 3 ورځو کې به کار کېږي آیات چې کوم دی سورې بقرې آیات دی تقریبا 165 نمبر آیات یو سل او 55 نمبر آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب